اوس زه خپل سټیج مننه زموږ مشران زما ورور بابر شاه صدر صاحب او زموږ بل مشر او مخامخ ناست زما د بدرخو سپین ږیري مشرانو همزولو کشرانو السلام علیکم. څنګه تاسو پته ده بیا یو الیکشن انتخابات شروع شوي دي او تحصیل نوښار کې عوامي نشنل پارټۍ ټیکټ چې کوم دی نو بابر شاه میا ته ورکړی دی او همدغه رنګې تحریک انصاف هم خپل الیکشن کوي او پیپلز پارټي هم خپل الیکشن کوي جمعیت نور پارټۍ هم خپل الیکشن کوي. اوس بیا دا خبر دې ته راله چې اوس مونږ ووټ چاته ورکړو. ډېرې مودې نه زه نه تېر 2-3 کالو کې سیاست څخه ډېر زیات زموږ په ضلع نوخا کې تیز شوی دی. یو دا ضمني انتخابات پکې رالو او بل چې په دې ملک کې کوم حالات دي د هغې ملک حالات چې کوم دی نو د هغې چې کوم غټ منسټران دي نو زموږ د نوخار دي نو چې په دې ملک کې مهنګایي راځي نو زموږ د نوخار منسټران ذمہوار دي. په دې ملک کې چې بېروزګاري راځي نو زموږ د نوخار مشران ذمہ دار دي. نو د هغې هغه ملک کې هغه حالت دومره بدتر ورسېدو چې اوس الیکشن راغلو نو هغې خپل نښه اخیستل نه غواړي. څومره خلک چې د هغې ولاړ دي کني دي بیډ پسې خلکو سرونه ماتوله. اوس بیډ نه خلک تښتي نښې بدلوي. نو زه د بدرخو د مشرانو همزولو ته وایم چې دلته کې څومره خلک په کومه نښه ولاړ دي تاسو ډېر بهتره پته ده چې دا کوم کوم چا سره د دې مرسته ده چا سره د دې ملګرتیا ده او دا هم تاسو ته بهتره پته ده چې سبا دې وګټي نو چاته په جولې کې بیا کیني. نو زه تاسو دا خواست کوم چې دا نښې نه د دوی د شکلونه او د دوی د عملونه وپېژنئ چې سبا دی وګټي نو تاسو بیا تاسو دا حق به دی چا لاسته وړي. آیا بیا به دی پرویز خان ته ځي یا بیا به دی لیاقت خان ته ځي؟ گیم روان دی د دوو کلونو دا لوبه روانه وه چې تحریک انصاف ناراض ګروپ او تحریک انصاف خوشحال ګروپ داسې لوبه روانه وه. څوک چې د پی ټي آی نه خفه وو نو هغه بل رور ته تلو او څوک چې خوشحال وو کار یې روان وو نو هغه په ځای پاتې کېدو. آیا د هغې د تحریک انصاف د خلکو نه علاوه کوم چې مونږ خلک شو کوم چې زمونږ د علاقې خلک شو کوم چې د غریب عوام شو د دوی چا تپوس وکړو؟ د دوو وروڼو خپل جنګ دی دوه ګروپونه خپلو کې جوړ شو صرف او صرف مفاد دپاره او چې کله زمونږ د حق اواز څوک راوچتوي یا زمونږ د غریبانانو څه کار پیښ شي نو وایي نه وایي ستا کار به نه کېږي وایي راشي د یو ګروپ کې شامل شه. نو زه تاسو ته خواست کوم خبره د پیپلز پارټۍ د پی ټي آی نه ده خبره د په دې مانکي کې چې کوم دا کورنۍ ناسته ده په ضلع نوخا باندې مسلط شوې ده دی نه ځان روباسئ هله به په ضلع نوخا کې هر ولس ته هر کشر ته هر مشر ته به خپل حق ملاویږي هغې ته به عزت ملاویږي هغه به انشاءالله د ښایسته ژوند تېري کله چې د هغې د خاندان نه دا سیاست راوچت شو. او دا مرسته زه ستاسو نه دا غواړم چې راپاسئ او عوامي نشنل پارټۍ سره مرسته وکئ مونږ سره مرسته وکئ بلکې زمونږ مرستې نه علاوه چې تاسو بل تاسو کوم داسې ښه کینډیډیټ ښکاري هغه سره مرسته وکئ. خو دا خواست کوم دا مینت کوم تاسو به را روان وخت کې د دې هم پته ولګي چې د دې دوو وروڼو جګړو مقصد څه دا صرف ځان ته پیپلز پارټۍ کې دې ځان ته لاره جوړوله او هغې په دې وروڼو باندې جوړه کړه. دا مینت او دا خواست کوم دی نه ووړئ او خپل کشرانو باندې خپل مشرانو باندې رحم وکئ خپل خویندې میندو باندې رحم وکئ. دا هم هغه خلک دي چې اتو کالو نه تحریک انصاف وخوړو چې ناظم اعلی په شکل کې شو د وزیر اعلی په شکل کې شو تحصیل ناظم په شکل کې شو همدې خلکو خوړلی دی او اوس راپاسېدو په ملک کې مهنګایي ده په ملک کې بېروزګاري ده او همدغه دویم ټولۍ و چې عمران خان بد سړی دی دا صرف او صرف خپل سیاست چمکاوئ خپل کاروبار شروع کړی دی او ما خلک ورسره ملګري دي کوم چې ورسره په تېر الیکشنو کې ملګري وو خو اوس پته ورته ولګېده چې بیډ نښه څوک الي نه نو هغه نښه بدلېدو دپاره داسې لوبه جوړه کړه چې مونږ اوس په پیپلز پارټۍ کې یو. زه شی همدغه یو دی نو زه تاسو ته دا خواست کوم چې په دې ملک چې کوم دا مهنګایي او بېروزګاري ده دې کې ټولو کې غټ لاس چې کوم دی د کورنۍ دی
300 کسان د قاضي کمپلیکس نه وباسل چې الیکشن راشي دا کسان واچي او چې کله بیا دوباره بل الیکشن راشي بیا وباسي نور برتیانې ورسره اینا نو بیا بلیک میل کوي نو زه وایم چې د دې مخنیوی به تاسو کوئ مونږ به کوو خو تاسو ملګرتیا مونږ ته پکار ده دا مخنیوی چې مونږ کوم پورې نه کړي همدارنګې لوبې به راسره کوي 15 کاله بیا پیپلز پارټي وخوري بیا به یو بله پارټي پیدا کړي او مونږ هم ساده خلک یو ورپسې یو یاره و ډېر ښه سړی دی ملنګ سړی دی ملنګان داسې خو دې زموږ ټول نوخار داسې ملنګان دي چې په پوره پاکستان کې نه په امریکا کې هم نوم چې لکه نوخار په دنیا کې مالدار ترین ملک دی زه دا خواست بیا کوم دا ټیم لنډ دی بابر شاه کاکا صاحب ته دنیا لږ لري پروګرام دی خو دې د دواړو ټولو نه ځان وساتئ د بیډ نه د پیپلز پارټۍ نه کوم که چې دا اوس دا نوی ګروپ شامل شوی دا ټوله یو بل لوبه ده ژوندي یو دا خبرې به ریکارډ انشاءالله وخت به راشي تاسو ته پته ولګي چې د کشر مو کومه خبره کول نه خبردارې واضحه شوه نو چې هغه ټیم بیا مونږ وایو چې یاره آیا او دا خبره منل پکار وه نو دا خبره اوس نه منل پکار ده وخت به راشي تاسو ته پته ولګي انشاءالله تاسو به خپل فیصلې باندې خوشحال یئ او پته برته تاسو به مطمئن یئ چې ښه ده مونږ متحله سم کار کړی و اوس یو کېږي کو دوه کېږي مونږ ښه مزدا شکست ورکړی و تر دې د کور نه مو دا شعر وباسلی و او انشاءالله په دې ضمني انتخابات کې په دې بلدیاتي انتخابات کې په دې تحصیل انتخابات کې د دې کورنۍ نه به دا ګټه راوباسئ او دا به خپل علاقه کې به دا ګټه ورکوئ چې کوم تاسو په غم ښادۍ کې شریک وي زه تاسو بیا ډېر ټیم نه غوښتل غواړم 19 دسمبر باندې لالټین په نښه باندې بابر شاه تحصیل نظامت ته ولاړ دی تاسو نه دا خواست کوم او د میډیا وساتو سره خپل د خویندې میندو نه دا خواست کوم چې راووځئ او لالټین باندې خپل مهرونه ولګوئ انشاءالله دا تبدیلي به حقیقي تبدیلي وي دا هغه تبدیلي نه ده کوم چې عمران خان وي مونږ ته هغه تبدیلي نه پکار مونږ ته حقیقي تبدیلي پکار ده او مونږ ته روشن نوخار روشن پاکستان پکار دی تاسو نه مرسته به غواړو انشاءالله او په هر میدان کې تاسو سره ولاړ یو چې غم خادي څه کار وي څه خدمت وي بابر هم تاسو سره موجود وي او چې بابر نه وي نو زه به موجود یم انشاءالله مونږ به د یو بل کار به مونږ سرته رسوو او د علاقې خدمت به مونږ په هر حالت کې کوو انشاءالله تاسو ډېره مهرباني کوي والسلام